یو پیرا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي په لاره کې روانه ده. مخکې به لکه څنګه چې په دیهاتو کې خلک قضای حاجت لپاره د کور نه بهر لرې شاړو ته ځي، دغه شان دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي راووته بهر پردې حکم خلاوونه. عمر رضی الله تعالی عنه ولیده، لرې نه منافقان ولاړو. هغه یې وویل وګوره دا د پیغمبر بیبي در را روانه ده. اشاره یې وکړه، د عمر غیرت په جوش کې رالو لاړو او د پیغمبر د عزت مخې ته ودرېدو. وی مورې د خدای لپاره ته واپس کور ته لاړه شه. کله چې تاسو بهر راوځئ نو تاسو په پرده کې راوځئ، نن د پسته به تاسو د پردې نه بغیر نه راوځئ. ولې منافق ستا باره کې دا خبره وکړه او تاسو طرف ته اشاره وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه سترګې آسمان طرف ته اوچتې کړې، د سترګې راښکته کولو نه مخکې الله رب کریم د عمر منشا پوره کړه او په پیغمبر باندې آیتونه را نازل شول. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبره ووایه خپلو بیبیانو ته دې خپلو لوریانو ته او د مؤمنینو ښځو ته چې نن د پسته تاسو د کور نه بهر وځئ نو تاسو به په پرده کې وځئ، د پردې نه بغیر به نه وځئ. نن که ماله پرده میلاو شوې ده، زما مور او خور ته پرده میلاو شوې ده، مسلمان ښځو ته پرده میلاو شوې ده، دا د عمر غیرت دی. او کم یو سړی یا د ښځې چې د عمر مینه د هغې په زړه کې نه وي نو الله رب کریم د هغې د غیرت هم اوچت کړي. نن سبا چې څومره دا بې حیا ښځې ما ورته په نظر راځي، دا میری جسم میری مرضي آواز لګوي، د هغې په زړونو کې د عمر محبت نه د عمر مینه نه، نو ځکه الله رب کریم د هغې د غیرت او پرده او حیا هم اوچته کړي.